اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ځل بیا د پی کې 83 کې NC48 سره زه ولاړ یم. زما په شا باندې تاسو وګورئ د ملبې د ګند او د دې نیر چې کومه ګند دی هغه راوړي WSSP والا او اریګیشن والا او NC48 د نیر په غاړه باندې اچوي. کارپیټډ روډ دا کارپیټډ روډ یې تباه و برباد کو. یو طرف ته خدا د پی کې 83 د مینا خان افریدي حلقه ده. د مینا خان افریدي صاحب منسټر دی د بلدیاتو او بل طرف ته د فضلیلۍ صاحب حلقه ده. د روډ ناخوا د فضلیلۍ صاحب حلقه ده او دې خوا د مینا خان افریدي صاحب حلقه ده. او ډېره د شرم او د افسوس خبره ده چې صوبایي حکومت د دوی دی. دوی وایي چې یاره په 2018 کې موږ ته کنډرات میلاو شو پېښور او 2026 کې ګلې گلزار کو منګه. نو موږ دا نه پوهېږو چې مینا خان افریدي صاحب تا کوم ځای ګلې گلزار کو؟ تا خو دا پېښور دا حلقه تباه و برباد کړه چې چېرته ځای کنډري دي چې چېرته ځای ګندونه دي. WSSP والا کار نه کوي. زموږ د دې حلقې NC48 کې د صفائی نظام بالکل تباه و برباد دی. ټول پېښور کې اورال تباه و برباد دی. دغه رنګ اریګیشن والا خپله منمانې شروع کړي دي. اریګیشن والا لګیا دی ګندونه راوړي په کار دی چې چېرته دشته کې ګزار کړي دلته راوړي او په NC48 کې اړی دا چې کله وچي باران نور راوخیږي دا ګندونه او دا دوړې لګیا دی د بیمارو سبب هم جوړیږي. مهرباني وکئ زمونږ اریګیشن ته مینا خان افریدي صاحب ته او WSSP ته دا خواست دی چې فل فور په 3 ورځو کې 5 ورځو کې دا ګندونه دې ځینې اوچت کوي. که اوچت نه شو موږ به راوځو او موږ به احتجاج کوو. الله هم خوشحاله کړي.